د سواتي قام مشرانو ویلي دي چې د دې قام چې هر ځای آباد دی د ملک قام د حفاظت امن بحالۍ او ترقۍ لپاره به خپل کردار ادا کوي. کوزدر ادینزي یونین کونسل خامپور اوغس کې د سواتي اسوسییشن پاکستان ادینزي صدر عبدالله سواتي په مشرۍ کې تابع شوی دستورې ته د وینا په وخت د سواتي قام مرکزی مشر شیرین محمد خان سواتي، ادینزي صدر عبدالله سواتي، جنرال سیکرټري باچا رحمان سواتي، ابتاب عالم یوت صدر سجاد خان او نورو مقامي ورولۍ قامونو ترمنځ رابطو بحالۍ روغ جوړو تکلیف په وخت یو بل سره ملاتړ او تعلیم صحت شعبه کې د غریب مرسته کولو اهمیت په ډاګه کړو او ویل چې د هر ظالم مخنیوي به کولی شي. د سواتي قام مشر شیرین محمد خان زیاته کړه چې د قامي پرمختګ لپاره قامي پیژنګلو ضروری ده. کوم قامونو چې خپل پیژنګلو ختمه کړې ده هغه ختم شوي دي. دا د سواتي قام په اتحاد او اتفاق زور ورکو او ویل چې سواتي قام دی د خلکو داسې خدمت وکړي چې د فخر ویاري. وینا کوونکو د ملک قام حفاظت او په خصوصي توګه ملکن ډیویژن کې ترهګرۍ مخنیوي او شرپسند عزایم ناکامه کولو دپاره پولیس په شمول نورو امنیتي ادارو سره کومک یقین ورکړو. د سواتي قام مرکزی مشر شیرین محمد خان سواتي زیاته کړه دوستانو خبره کو لول خو به زه راځم په نفاق باندې. نفاق ولې دی په من کې؟ بې اتفاقي ولې ده په من کې؟ چې د نن نه 1500 کاله مخکې په من کې نفاق پیدا شوی ده. موږ له درس د نفاق راکړی شوی دی. لکه موږ ته زما پلار یا زما د پلار پلار یا زما د پلار نیکه د هغه وخت نه راوله او موږ ته یو داسې پروګرام راکړی شوی دی چې موږ د حالاتو جنګ یا د حالاتو هغه وخت کې دونه مجبور کړو چې موږ د سواتي نوم نه انکار کړو. مختلف حرکتونه کېدل، مختلف قومونه غونډېدل، مختلف قومونو جرګې وې، مرکې وې، خو د سواتي قوم نوم نه و، د سواتي قوم مرکه نه وه. هلته کله چې ما ته دا وخت راغی میلاو شو چې کله زه په یو ځای کې ناست وم، یو جرګه وه، په هغه جرګه ډېره درنه جرګه وه. نو په هغې کې موږ یو خبره وکړه چې دا جرګه ډېره ګڼه ده، دا کمو. لکه ظاهرا چې موږ دلته اوس اواز کړو چې یاره د څو پلار او اولاد چې جدا شي او د خپل پلار د کورنۍ نه یو سړی راکړي. دغه شان موږ په قومونو کې اواز وکړو. کله موږ اواز وکړو نو زموږ د سواتیان ما لیدل، زه په ګراونډ کې یوازې پاتې شوم د مټې په ګراونډ کې، او څوک د یو قوم سره په جرګه کې لاړه، څوک د بل قوم سره لاړه، څوک د بل قوم سره لاړه. زه په دې ګراونډ کې ولاړ وم، سیکول مې کول، امین رودول ژوندی هم دی. حیران شوم چې یا خدای پاکه هر قوم خپل اواز ورکړي چې فلانی قوم دې ځای ته راشي، فلانی قوم دې ځای ته راشي، خو د سواتي نوم پکې هېڅوک نه پورته کوي. هغه وخت کې کوزدیر او بردیر دواړه یوه ضلع وه. سوات، کوز سوات او بر سوات اوس هم لا اډر نه شو، خو نه بهرحال 2 ضلعې دي، بر سوات او کوز سوات دا یو وه. ما هلته په دې باندې کار شروع کړو په 1982. څه پته راته ولګېده چې په کوزدیر او بردیر کې هم دلته کې څه ملګري دي او هغه هم د تنظیم خبرې کوي د سواتي قوم. هغه خلک زما ځای ته راله، بیا زه د هغو ځای ته رالم، په هغو سره مې سلا مشورې وکړې او بیا موږ په هغه وخت کې تحریک تاپوز قدیمي سواتي یو نوم کېښودو. هغه موږ محدود صرف د ملکن ډیویژن دپاره، د ضلع دیر او د ضلع سوات دپاره. بیا هغه تنظیم رو 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 په 2017 کې موږ په چکدره کې یو میټینګ وکړو چې په هغې کې بابر سلیم سواتي صاحب او د بانسیرې زما نورونه هم شامل شو. موږ پکې کېناستو او هغه وخت کې هغو ما ته بیا پګړۍ په سر کړه او ما وعده وکړه په هغه ورځ باندې چې یا الله ته پوهېږې کوونکی ته یي، خو ما زه به خپل ژوند، زما د ژوند زمونږ ډېر آمدن نشته، یا په ورځ کې 10 روپۍ آمدن دی یا 20 روپۍ آمدن دی، خو هغه آمدن کې 3 حصه آمدن ما د سواتي قوم په نوم باندې وقف کړی دی. هغه به زه په سواتي قوم باندې لګوم او خپل ژوند مې ورته زه زما ټول ملګري باچا رحمان دی او دا ټول زما سره د مخکې نه ملګري ده، بردیر جانجیب خان دی وغیره ټول موږ ملګري وو. خو موږ د چاندو یا د دې مسلو مسله ما نه پورته کړې، ځکه چې زه فلحال په دې یو سوچ کې یم چې زما یو پیغام سواتي ته ورسي او یو شو. اوس سواتي کې کوم مرض چې تاسو موږ ته ملګرو ووایي، یوسف صاحب صاحب هم ووایي او د نورو مشرانو هم ووایي، نو دا داسې مسله ده چې په کوم ځای کې سواتي قوم نه د ټولو نه مخکې په خپل کور کې تره وراره ته نه اوږه کوزوي او وراره تره ته اوږه نه کوزوي. په خپلو کې ډېر اختلاف د کور نه شروع دی. هغه موږ هغه مسله روانه کړو دا اختلاف ولې دی چې موږ اوږه نه کوزوو. کوشش وکړئ چې تره هم اوږه کوزه کړي، وراره هم اوږه کوزه کړي، یو بل ته اوږې موږ کوزې کړو، موږ ورورولي جوړه کړو. زمونږ په وخت کې اوس هېڅ هم نه کېږي، زمونږ په وخت کې به صرف دونه وشي چې موږ یو پیغام ورکړو. زما د وروڼو تاسو یو پیغام ورکوئ د کشرانو بچو له، او دا کشر بچی لکه څنګه چې موږ په دې تلاش کوو چې یاره موږ کوم قوم یو. نو پړه کې خو به موږ وایو چې موږ ته پلار وایي چې موږ سواتي یو، خو لکه بل څوک سواتي نه و، نو ځان ته مو سواتي ویلی نه شو. شکر الحمدلله
چې نن ستا په کوزدیر کې په بردیر کې په سوات کې په ګلګت بلوچستان کې ته جهانګیر صاحب له لاړ شه، ته په کراچۍ کې اختر نواز خان له لاړ شه، ته په کوټه کې عجب خان سواتی له لاړ شه، خو لکه ته په پنجاب کې چې کوم کلی دی په چینوټ کې مولوي صاحب له لاړ شه، په فیصل آباد خو کور سواتی چې څونه زما وس کېده نو ما په ټول ملک کې او بیا د دې نه علاوه په بین الاقوامي په ورلډ کې زمونږ چیف ارګنایزر په مدینه منوره کې تعلیم محمد صاحب دی، زمونږ چیف ارګنایزر انعام الله خان سواتی صاحب په دغه کې دی په ریاض کې دی، زمونږ چیف ارګنایزر په دوبۍ کې دی، زمونږ چیف ارګنایزر په بیلجیم کې پروفیسر اجمل صاحب دی، زمونږ په ټول ملکونو کې ګلپام خان زمونږ په امریکا کې چیف ارګنایزر دی د تنظیم، لکه دا په ورلډ باندې تللی دی. اوس د دې خبرې انجام بدای چې لکه موږ یو خبره پیغام ورکړو، اوس پیغام ته دکان کې سودا کې یا پرس کې پټې اخلي یا خرڅې یا ګاډي اخلي یا خرڅې یا د چا سره تحریر کې د خپل نوم سره کم از کم سواتی لیکه. لکه اوس زمونږ پروفیسران موږ سره څونه پروفیسران په فوج کې پروفیسران زمونږ سره عظیم هستې دي، ستاسو په دې چکدره کې زمونږ سره په چکدره په دې یونیورسټۍ کې ملکن یونیورسټۍ کې زمونږ 2 پروفیسران سواتیان دي، نو هغو سره 24 غنټې په رابطه کې خو هغه وایي چې موږ ته هلکان راشي نو هغو د نوم سره خو سواتی نه لیکلی، موږ خو پرې نه پوهېږو چې یاره دا څوک دی څوک نه دی، نو به هر حال د خپل نوم سره سواتی لیکئ. باقي پاتې شوه دا نورې خبرې خپل کلي کې د 5 کسانو کمیټیانې چې تاسو کوم جوړې کړې نو زه جناب باچا رحمان صاحب ته یو صدر سجاد خان هم ناست دی او ډاکټر صاحب صدر صاحب هم ناست دی، په هر کلي کې 15 کسه کمیټې جوړه کړئ، 6 جوړه کړئ، 8 جوړه کړئ. موږ خو راغونډول د سواتي قوم راغونډول کوو چې څونه او د هر کاله سړی پکې والی نظر انداز کوئ ما که ته دې خفی نو د بل څوک به تروی واله، خیر دی که ته دې خفی نو موږ خو دا خبره دې له کوو چې موږ روغ شو موږ یو شو، خفګان خپل پرېږده په دې وخت کې، په دې وخت کې د قام د یو کولو ضرورت دی. باقي زما په قام او یا زما په قوم باندې زیاتې او یا ظلم کېږي، د هرې مسلې حل چې دی نو هغه جرګه وي، قومي جرګه به په دې کې کېږي، کېناسته به کېږي، وړ پړو به کېږي. که زما سواتی پړو نو انشاءالله زه به خپل سواتی ته پړ وایم چې ته پړې ته به د دې لاس نه کار نه لاس اخلي. که زما سواتی نه وپړ او دا بل رور مې پړو نو دی به په خپله خبره کوي او خپله پړه به مني، زور به نه کوي، ځکه چې زور زیاتی دا ښه عمل نه دی، د زور زیاتي عمل ښه نه دی، دا به ښه نه وي. موږ وروڼه یو، موږ د یو بل سره به اوسو، موږ به یو بل سره وچو. سواتی په کور کې اتفاق پیدا کوي، سواتی قوم جوړ شي او پس د هغې نه د نورو قومونو خدمت وکړي. که ته د چا غیبت کې نو ته چې کله د 15 کسانو غیبت کې نو هغه 15 خولې تا په ځان ورپسې کړه، 15 ستا کوي، دا خولې به بندېږي پسه چې ته خپله خوله غلې کې. غیبت ښه عمل نه دی، د چا غیبت مه کوه، صفت یې کوه، تاله به د دې اجر خولې پاک درکوي او په غیبت کې به تا ته نقصان کېږي. نو نقصان ولې کوي؟ دکان دی، ټیلر دکان دی، ډاکټر صاحب دی، نو هغه دې د خپل نوم سره په دې خپل بورډ باندې سواتی ولیکي او هغه دې د نورو قومونو هم خدمت کوي. موږ د نورو قومونو مخالفت کې نه یو، موږ د خپل سواتی په یو کولو کې یو چې موږ سواتی به څنګه یو کېږو. زه صرف واحد یو شیرین سواتی یم چې نه مې پارټي شته نه د چا په پارټۍ کې، صرف د سواتی غلام یم، د سواتی خادم یم او د سواتی کولو دپاره نه شپه ورځ مې خپل یو کړی زما تاسو ته د سواتی یو کېدو خبره راله دا ومنئ، که ما تاسو ته دا خبره کله راله چې تاسو پلانې پارټۍ له ووټ ورکړئ دا به نه منئ، ځکه چې دا بیا زه سواتی نه یم، ځکه زه غلط یم، زه په دغه کاتو کې نه یم. هر چا خپله پارټي ده، چا ته څوک خوږ دی، زما ټولې پارټۍ ما لپاره محترمې دي، ځکه چې زما سواتی په ټولو پارټو کې ننوتی دی. ستاسو د قوم د یو کېدو نه ټولو پارټو هر چا ته ډېر زیات ښار دی. بل تاسو له خدای دا عزت درکړی دی دیر والاو له چې سلطان اویس بابا راغلی او ستاسو د دیر په خاوره باندې پروت دی او دلته سپارلی شوی دی، په نیاک دره کې دی. شاه محمود بابا په نیاک دره کې دی چې دا دورونه وو او قبر له زه تللی یم، هغه قبر هم معلوم کړی دی او هغه ځای له هم زه تللی یم. نو تاسو ته دا خبره نشته چې تاسو له خدای پاک لوی عزت درکړلی، تاسو په دې خاوره باندې زمونږ د ټولو سواتیانو نیکه چې دی هغه د دیر په خاوره پروت دی. نو د چا به خیال ساتئ، یو بل به خیال ساتئ، د بارو قومونو سره به په جرګه مرکه کې کښېنئ، د بارو قومونو سره به په داسې لهجو کې خبرې نه کوئ چې د هغې نه، ځکه چې د سواتي قوم پهچان دی بل له عزت ورکول، په خپله عزتدار او بل له عزت ورکول. سواتی قوم پهچان دی، دی به رښتیا وایي. د سواتی قوم پهچان دی، دی به په جرګه کې هغه خبره کوي چې ټوله جرګه ترې متاثره کېږي.
په خپلو کې وړې وړې دښمنیانې چې دي هغه په هر طریقه ختمې کوي جرګې پکې کېنوئ کمیټیانې پکې کېنوئ وړې وړې مسلې دي او په خپل علاقو کې ختم کوي ما مناسب چې څه خدمت راځي تاسو په کوم ځای کې خدمت راځي په ګلګیت کې راځي په چترال کې راځي په سوات کې راځي په برادر کې راځي په کوزدیر کې راځي په هر ځای کې راځي کم از کم د ټلیفونونو نمبر ورکړي یو کتاب ولیکي هغې کې ټلیفونو نمبر یې دې ورکړي په هغې باندې تاسو موږ ته صرف اطلاع کوئ چې زما په پنجاب کې پیسې چا نیولي دي ته چې پنجاب ته لاړ شې تا ته به یوه کوټه کې ستا د سواتي میلاو شي هغه کوټه کې به کښېنې او هغه سړي ته ووایي زما دې سواتي پیسې ورکړه که ته په بل علاقه کې کراچۍ کې ته پساوې ستا په کراچۍ که ته په ایرپورټ کې پساوې نو په ایرپورټ کې زموږ د سواتیانو یعنې داسې اداره نشته صحت کې وې په څه کې وې داسې اداره نشته چې ستاسو د سواتي قوم سړي پکې نشته صرف د پہچان کمی دی اوس پیژندګلي به څنګه کېږي ولې به کېږي او څنګه به کېږي دا به تاسو کوئ یو بل سره یو شئ یو بل له عزت ورکوئ رور له عزت ورکوئ تره وراره له عزت ورکوئ وراره تره له عزت ورکوئ خپل مشران تاسو مه سپکوئ که تاسو خپل مشران سپک کوئ نو تاسو به بیا په خپله باندې تا ته به ښه رزلټ نه وي خو که تاسو خپل مشر له درناوی ورکړو ستاسو کشرانو تاسو له درناوی درکړو تاسو په ټول ملک کې په عزت پاتې شئ پاتې شو دا نورې خبرې د دې خبرو نه به اوس ګبراوېږئ نه زه ژوندی بنده یم او الله دې راله صحت او ژوند راکړي چې زما د قام په سر باندې ما خپله وینه ونرغړوله نو زه به د پلاره خپل نیم شوی زه به غلط یم زما قام دا به هم نه کوئ چې زما په قام کې به اجرتي جوړېږي او قاتل به جوړېږي او زه به د هغه مرګ یم زما په قام کې به سواتۍ ظالم به یم زه هم په خوا کې ولاړ یم ظلم به نه کوئ د ظلم په خلاف موږ جنګ کوو تاسو په خپل ظلم نه کوئ او چې په موږ چا ظلم وکړو موږ به د هغه جواب کوو والسلام